پښتانه نن سبا ډیر زیات په ترقۍ سره روان دي. پرون څه واقع شي دي کاغه تاسو اوریدل نو تاسو ته هم پته ولګي چې پښتانه چې دی هغه نن سبا ډیر زیات په ترقۍ سره چې دی روان دي. پرون یو کس چې دی بل کس د واتس اپ د ګروپ نه ایستلی دی نو هغه را لګېدلی دی د واتس اپ د ګروپ ایډمن چې دی هغه یې وژلی دی. دا یو واقع شوي ده چې یو کس دی په دغه باندې وژلی. بل ځای کې شوي د واقعه جواري کېدله هګۍ چې کومې جنګولی کېږي نو هغه هګۍ جنګېدو کې چې دی هغه وران شوي په دغه جوارۍ کې د شپې نو هغه را لګېدلی دی ډزې یې کړي دي. بل کس چې دی هغه یې وژلی د 20 کالو ځوان چې دی هغه پکې وژلی شوی. دا واقعه چې دا په پېښور کې شوې ده د هغو جنګېدلو دا جواري چې دی دا هلته کې به کېږي نو په دې باندې کسان وران شوي دي. نو په هغې کې یو کس چې دی دا وژلی شوی دی. زیاتر کسان ته به د دې پته وي. دغه شانتې بل ځای کې یو واقعه راغلې ده. دا واقعه چې ده دا په سوات کې راغلې ده چې یو کس تلی دی د بل ملګري نه سپی غوښتلو نو په هغه سپي باندې هغه وران شوي دي نو هغه را لګېدلی دی خپل ملګری چې دی په چاقو والا یا ملګری یا بل کس خو په چاقو باندې هغه والا دی نو هغه هغه چاقو د وجې نه چې دی هغه وژلی شوی دی. بله یو واقعه پکې شوې ده چې یو ورور را لګېدلی دی بل ورور وهلی دی نو هغه هم وژلی شوی دی. موږ وایو د پښتنو خلاف چې دی سازش کېږي. زیاتر کسان دا خبر کوي د دې سازش کول ته څه ضرورت نشته دی یو بل چې دی په خپله باندې وژني. تاسو راته دې واقعو په باره کې څه خیال دی؟